بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د 11 ټولګي د ریاضي لومړی درس ته. د 11 ټولګي د ریاضي لومړی برخه یې هندسه ده او په هغه کې لومړی درس مخروطي مقاطع دی. مخروط څه شی ده؟ مخروط چې ده دلته له دوو خطونو څخه لاسته راځي. یو ته یې محور ویل کېږي یا تناظري محور، او بل ته یې مؤلد ویل کېږي. مؤلد مثلا د دلتا مؤلده د ده که چېرته دا وڅرخېږي، مثلا داسې وڅرخېږي یو سل اتیاوو درجو باندې، نو دلته یو شکل لاسته راځي چې دغه ته مخروط ویل کېږي. مخروط څه ده؟ اوس یا مخروط داسې تعریفوو، مخروط هغه هندسي شکل ده چې قاعده یې دایره او زلیه مثلث نما وي. مخروطي مقاطع څه دي؟ که چېرته یو مخروط یوه مستوي چې اصلي محور باندې عمود وي یا له قاعدې سره موازي وي کته کړي، نو لاسته راغلی شکل یا ګډ فصل یوه دایره ده چې دا د کتاب په 4مه صفحه کې یې شکلونه لیدلی سئ. همداشان که چېرته یو مخروط یوه مستوي له قاعدې سره مایله یا د اصلي محور سره مایله کته کړي، نو لاسته راغلی شکل یې یوه بیضوي ده. او که چېرته یو مخروط یوه مستوي یوازې یو مخروط قاعده ورسره کته کړي، خو په دې شرط چې اصلي محور پکې شامل نه وي، نو لاسته راغلی شکل یې یوه پارابولا ده. او که چېرته دوه سر په سر مخروطونه یوه مستوي داسې کته کړي چې اصلي محور پکې شامل نه وي، نو بیا یوه های پارابولا لاسته راکوي. های پارابولا. خو که دوه سر په سر مخروطونه بیا یوه مستوي داسې کته کړي چې اصلي محور هم پکې شامل وي، نو بیا دوه متقاطع خطونه دي. راځو دایره مخروطي مقاطعو څخه په 10 صنف کې مو دایره وویله. اوس په 11 صنف کې په بیضوي باندې شروع کوو. لومړی بیضوي تعریفوو. بیضوي څه شی ده؟ بیضوي هغه هندسي تړلی شکل ده چې د محیط ټولې نقطې له دوو مشخصو نقطو څخه مساوي فاصله ولري. دغو دوو مشخصو نقطو ته د بیضوي محراکونه ویل کېږي. تاسو یې په شکل کې لیدلی سئ. اوس دغه بیضوي مثلا که چېرته د ام یوه نقطه فرض کړم، نو دغه بیضوي راځو د بیضوي تعریف ته. بیضوي هغه تړلی هندسي شکل ده چې د محیط ټولې نقطې د دوو مشخصو نقطو له جمع څخه مساوي فاصله ولري، چې دغو دوو مشخصو نقطو ته یې محراکونه ویل کېږي، یو په اف او بل په اف زبر سره ښودل کېږي. که چېرته د محیط یوه نقطه یې زه ام فرض کړم، نو دا شرط یې دا ده چې اف ام فاصله او جمع ام اف زبر فاصله دا به خامخا یوه مشخصه فاصله وي چې هغه به 2 ای وي یا 2 ای پیژنو چې دا څه شی ده. اف او اف زبر ته محراکونه ویل کېږي. د دوی منځنۍ نقطه د بیضوي مرکز یا تناظري مرکز بولي. که چېرته د دغه تناظري محور څخه زه دوه خطونه تیر کړو، د تناظري مرکز که چېرته له تناظري مرکز څخه دوه خطونه تیر کړو، نو دغه ته تناظري محورونه ویل کېږي. یو دغه تناظري محور، بل هم دغه تناظري محور. نو بیضوي دوه تناظري محورونه ویل کېږي چې دغه تناظري محورو ته یو ته اوږد قطر او بل ته لنډ قطر ویل کېږي. که چېرته مثلا دا بیضوي په دې ځای کې کته کړه، دغه ته راسونه د بیضوي راسونه ویل کېږي، یو یې د ای یو د ای زبر، او دغه دلته هم راسونه ورته ویل کېږي، یو د بي او یو د بي زبر. نو بیضوي دوه محراکونه او دوه قطرونه 4 راسونه لري. یو ته یې اوږد قطر، بل ته لنډ قطر ویل کېږي. که د بیضوي له مرکز څخه تر
محراکه پورې فاصله په سی سره وښیو نو دا به هم خامخا د سی په اندازه باندې وي. نو دغه ته محراکي فاصله ویل کېږي او محراکي فاصله په اف زبر سره ښودل کېږي چې دا به همیش 2 سی وي. که د بیضوي له مرکز څخه تر ای پورې دا لویه فاصله په ای سره وښیو نو دا به هم په ای وي. نو دغه ته ای زبر په اصل کې نو دغه ته اوږد قطر ویل کېږي چې دا عبارت له 2 ای څخه ده. محراکي فاصله او ای زبر ته اوږد قطر. همداشان بی که چېرته تر بی پورې فاصله له مرکز څخه په بی باندې وښیو نو دا به هم د بی په اندازه باندې وي. نو چې دغه ته بی زبر یا لنډ قطر ویل کېږي چې دا به همیش له 2 بی سره مساوي وي یا لنډ قطر. چې دغه ته لنډ قطر ویل کېږي. د دوی د ای بی او سی ترمنځ د فیثاغورس د قضیې په مرسته باندې لاندې رابطه وجود لري. ای مربع مساوي ده له بی مربع او جمع سی مربع. له شکل څخه لیدلی سي د لویې فاصلې مربع مساوي ده د دوو کوچنیو فاصلو له مربعګانو سره په یو قایم زاویه مثلث کې. نو د بیضوي لپاره موږ په یاد لرو بیضوي 2 محراکونه چې یو یې د اف او اف زبر سره ښودل کېږي. دغه ته محراکونه یایي. د دوی ترمنځ فاصلې ته محراکي فاصله یایي چې دا عبارت له 2 سی څخه ده. او همداشان بیضوي 2 قطرونه لري. یو ته یې اوږد قطر او بل ته یې لنډ قطر ویل کېږي. اوږد قطر یې په ای زبر سره ښودل کېږي چې 2 ای او لنډ قطر یې په بی زبر سره ښودل کېږي چې 2 بی ده. او د محراکونو ترمنځ منځنۍ فاصلې ته د بیضوي مرکز یا تناظري مرکز ویل کېږي. هغه خطونه چې له دغه مرکز څخه تیریږي دغه ته تناظري محورونه ویل کېږي. نو بیضوي 2 تناظري محورونه لري. همداشان زده مو کړل چې بیضوي 4 راسونه لري. یو یې د ای راس، بل یې د ای زبر راس، د بی راس او د بی زبر راس. د ای بی او سی ترمنځ د فیثاغورس د قضیې په مرسته باندې رابطه چې ده ای مربع مساوي ده له بی مربع او جمع سی مربع سره. بل عنوان دی الیپس عین المرکزیت یا د بیضوي عین المرکزیت. همیشه چې موږ یو شکل لیکو هغه د عین المرکزیت په مرسته باندې لیکل کېږي. عین المرکزیت څه شی ده؟ عین المرکزیت په ای سره ښودل کېږي. دا عبارت ده د سی تقسیم په ای. یعنی فاصل کې دلته عین المرکزیت چې ده د محراکي فاصلې چې هغه 2 سی وه تقسیم په اوږد قطر باندې دغه ته عین المرکزیت ویل کېږي چې دا عبارت له 2 ای څخه 2 او 2 سره اختصاریږي. نو عین المرکزیت سی تقسیم په ای باندې پاتې کېږي. یا عین المرکزیت داسې هم لیکلی سو چې عین المرکزیت مساوي ده له 1 منفي بی مربع تقسیم په ای مربع. 1 منفي بی مربع تقسیم په ای مربع. په همدغه ډول باندې هم عین المرکزیت ښودلی سو. راځو د عین المرکزیت په مرسته څنګه یو شکل رسمېدلی سي یا د شکل ټول انواع پیدا کېدلی سي. مثال ته راځو په یو مثال باندې شروع کوو. هغه مثال د عین المرکزیت په مرسته باندې د ټول بیضوي ټول حالتونه پرې واضح کوو. مثال د یوې بیضوي عین المرکزیت چې ده په ای سره ښودل سوی او دا مساوي ده له 4 تقسیم په 5 سره. تاسو د بیضوي اوږد قطر پیدا کړئ چې ای زبر څومره ده. لنډ قطر یې پیدا کړئ بی زبر څومره ده. او محراکي فاصله یې پیدا کړئ چې اف زبر څومره ده. څرنګه چې موږ د اوږد قطر د پیدا کولو لپاره ای زبر لپاره ویلو چې دا 2 ای ده. د لنډ قطر د پیدا کولو لپاره ویلو چې 2 بی ده. او د محراکي فاصلې د پیدا کولو لپاره ویلو چې دا عبارت له 2 سی څخه ده. او د عین المرکزیت لپاره فرمون ویلو چې ای مساوي ده له سی تقسیم په ای سره. نو دلته موږ ته 2 قیمتونه یې راکړو. یو د سی قیمت یې راکړو چې 4 ده او بل یې د ای قیمت راکړو چې عبارت له 5 څخه ده. نو د اوږد قطر لپاره لیکلی سو 2 ضرب د 5 چې دا عبارت ده له 10. نو د دغه بیضوي اوږد قطر 10 ده.
د محراقي فاصله چې 2 سی وه د سی قیمت 4 ده او د دې لپاره لیکلی شو چې 2 وارې 4 دا مساوي ده له 8 سره. خو د لنډ قطر د بي فاصله وجود نه لري او موږ تاسې یو فرمول د دوی ترمنځ ویلی و د اړیکه چې ا مربع مساوي ده له بي مربع او جمع سی مربع سره. څرنګه چې بي وجود نه لري نو د بي مربع په ځای لیکلی شو چې سی مربع منفي ا مربع. د بي مربع د قیمت پیدا کولو لپاره ا مربع مساوي ده له بي مربع جمع سی مربع سره او د بي مربع د پیدا کولو لپاره فرمول لرو چې ا مربع منفي سی مربع. نو بي مربع مساوي ده ا مربع ا قیمت 5 ده 5 سی مربع کمه 25 منفي سی مربع د سی قیمت 4 ده 4 سی مربع کم 14 25 منفي 14 نه کیږي. که چېرته دواړه خواوې تر جذر لاندې ونیسم نو د بي قیمت د پیدا کولو لپاره د نو جذر چې ده مثبت منفي 3 ده. نو په اصل کې د بي قیمت مثبت 3 او منفي 3 ده. هغه بیا یایو چې منفي قیمت څو وخت کارېږي. نو د بي قیمت 3 ده نو 2 وارې 3 مساوي ده له 6 سره. نو دا د کوچني قطر اوږدوالی یې 6 واحده ده. د لوی قطر اوږدوالی یې 10 واحده ده یا د اوږد قطر او محراقي فاصله یې 8 واحده ده. عین المرکزیت د یوې بیضوي چې ده یو شرط لري. عین المرکزیت به د بیضوي همیش له 0 څخه لوی او له 1 څخه به کوچنی وي. که چېرته عین المرکزیت یو سي نو یو اوږد شکل به لاسته راکړي. او دوم که چېرته اوږد قطر او لنډ قطر دواړه یو شان سي نو دا یو دایره لاسته راکوي. نو تاسو د دې لپاره چې په دې درس باندې ښه پوه شئ نو تاسو د 8مې صفحې د تمرین 2 مثالونه په خپلو کتابچو کې حل کړئ. راځو د بیضوي معادلې ته. د بیضوي معادله څنګه ده؟ د بیضوي معادلې د لیکلو څخه مخکې یوه د بیضوي راسونه موږ مشخص کوو. لومړی د وضعیه کمیاتو سیستم څیړو. دا د وضعیه کمیاتو سیستم ده چې یو محوري افقي اکس اکس زبر او 2 محوري عمودي ده وای وای زبر. که چېرته یوه بیضوي مرکز په 0 او 0 کې و 0 او 0 کې نو او همداشان د اکس په محور د دغه محراقونه واقع وو. د اکس په محور باندې محراقونه واقع شوي وو. مثال یو د اف او یو اف زبر ده او دا شکل د بیضوي په دې ډول باندې و. دا مثال یوه بیضوي ده. دا بیضوي 4 راسونه لري. یو راس یې د ا راس ده، بل راس یې د ا زبر راس ده، بل راس یې د بي ده او بل هم د بي زبر ده. موږ محراقي فاصله وویله چې د سی په اندازه لرې ده. نو موږ لومړی محراق داسې یایو چې لومړی محراق چې ده په سی او 0 کې ده ځکه چې د اکس محور واقع ده. بل محراق په منفي طرف کې واقع ده خو د سی په اندازه لرې ده. نو بل محراق یې یایو چې اف زبر عبارت ده له منفي سی او 0 سره. یو اوږد قطر موږ ویل چې د ا په اندازه لرېوالی لري. نو یو د اوږد قطر چې ده یو راس د ا ده او د ا په اندازه لرېوالی لري. نو یایو چې د ا او د 0 په اندازه لرېوالی لري. بلې هم د ا په اندازه لرېوالی لري خو په منفي طرف کې ده. نو هغه د ا زبر راس بولو منفي ا او 0. بل داسې ده د بي راس ده. د بي راس ده دا د بي په اندازه لرېوالی لري. نو د بي راس ده نو دا د 0 او د بي په اندازه لرې ده. بلې هم بي زبر ده. بي زبر چې ده هم د بي په اندازه لرې ده خو په منفي طرف کې ده. نو د 0 او د منفي بي په اندازه لرېوالی لري. مثال که چېرته یو څوک راته ووایي چې د یوې بیضوي مثال راځو د دې لپاره چې په راسونو او قطرونو باندې پوه شو نو لومړی یو مثال ذکر کوو. مثال د یوې بیضوي اوږد قطر 10 واحده، لنډ قطر یې 6 واحده او محراقي فاصله یې
مثال 8 واحده ده 8 واحده ده غواړو چې د دغه راسونه او محرکونه ولیکو. د حل لپاره لرو چې څرنګه چې اوه قطر موږ په 2a سره ښودلی و چې دا د 2a په اندازه ده او هغه قیمت 10 ده، نو د 1a قیمت 5 ده. او کوچنی قطر موږ په 2b سره ښودلی و، نو کوچنی قطر قیمت اوس 6 ده، نو په اصل کې د b قیمت 3 ده. او محراکي فاصله مو په 2c سره ښودلی وه، د 2c قیمت 8 ده، نو په اصل کې د c قیمت 4 ده. د c قیمت 4 ده. اوس د دغه په مرسته کولی سو چې ټول راسونه او محراکونه ولیکو. مثلا یو محراک مو ویلی و چې په c او 0 او بل به یې په منفي c او 0 کې وي، نو یو محراک یې په c قیمت 4 ده، نو 4 او 0. دوهم محراک یې په منفي 4 او 0 کې ده چې دا ته یې محراکونه وایي. محراکونه. دوم مو د بیضوي 2 راسونه ویلي وو. لومړی یو راس د اکس په محور و او بل د وات محور و، خو دلته ضرور دا ده چې په کوم محور باندې واقع ده، دا محور ضرور ده. مثال که چیرته دغه قیمتونه راکړل سوي د اکس محور وي، نو دا د اکس په محور باندې داسې شوی a قیمت د a راس په a او 0 کې ده، څرنګه چې د a قیمت 5 ده، نو 5 او 0 او د a زبر قیمت یې په منفي 5 او 0 کې ده. لنډ قطر کې د وات محور واقع وي، نو موږ ویلو چې په 0 او b او په 0 او منفي b کې ده، نو یو راسي د b راسي په 0 او b د b قیمت 3 ده، نو 0 3 او بل راسي b زبر په 0 او منفي 3 کې ده. نو دا د بیضوي راسونه او محراکونه سو. د راسونو او محراکونو په مرسته کولی سو اوه قطر، لنډ قطر او محراکي فاصلې هم پیدا کړو. راځو یو بل مثال ته، همدغه ورته مثال ده. مثال یې ده د یوې بیضوي د اوه قطر یو راس، مثال د a راس یې ده په 8 او 0 کې ده، او یوه محراکي فاصله یې په 3 او محراکي فاصله یې مثال په 3 او 0 کې ده. غواړو چې د دې بیضوي عین المرکزیت پیدا کړو. عین المرکزیت یې پیدا کړي، یعنی ای پیدا کړي چې ای څو ده. څرنګه چې موږ د بیضوي د راس د لیکلو لپاره مو ویلي وو چې اوږد راس یې په a او 0 کې، او همداشان محراکي فاصله یې باید په c او په 0 کې وي. نو په اصل کې د a قیمت 8 او د c قیمت 3 ده. او د عین المرکزیت د پیدا کولو لپاره فرمول ویلی وو چې دا عبارت له c تقسیم په a سره ده. څرنګه چې د c قیمت 3 ده، نو ای مساوي کېږي له 3 تقسیم په 8 سره. 3 په 8 تقسیموه، هر څو چې سو هغه یې عین المرکزیت ده. د صحت لپاره یې نو قیمت یې باید همیش لوی له 0 او کوچنی له 1 څخه وي. که چیرته دغه شرط صدق وکول، دا بیضوي صحیح ده، او که چیرته صدق ونه کول، دا شکل بیضوي کېدلی نسی. زموږ د نن ورځې درس همدومره و. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.